17 लाख कसान दي میډیا کې پاکستاني میډیا او د بین الاقوامي ټول وایي چې پاکستان نه مهاجر وباسي. داسې دی غزا کې زبردست تباہی بربادي شروع ده. دا تباہی بربادي شروع کولو والا حماس اٹیک وکړو. اولنې ورځ کې هغې 750 یهودیان مړ کړل. ګورې پاکستان نه څوک مهاجر نه لرې کوي. هغه کسان موږ لرې کوو چې څوک ایلیګل دي دلته. دې دواړو کې ډېر فرق دی. دی وخت کې چې کوم وخت کې زه تاسو را اوس هم کلام یم غزا کې زبردست تباہی بربادي شروع ده. دا تباہی بربادي شروع کولو والا حماس اٹیک وکړو. اولنې ورځ کې هغې 750 یهودیان مړ کړل. نو هغې پروفیسر و، هغې ته پته وه دیوال وروستو څه دي. هغې ته دا احساس وه چې سبا به بیا د دې ریسپانس به صحیح. آیا هغې ځان دومره ګاډ کړی و چې هغه دا دومره غټ جوا لوبې کړه؟ دا خو ډېر غټ ګیمبلینګ وکړو که نه، چې مطلب هغې شروع شو 750 کسان یو ورځ کې مړ کړه د اسرائیل. ډېر ښه و چې ډېر بهترین شو. نو د نه پس چې کوم ریاکشن راځي هغه دپاره تاسو تیار وئ. ګورې دا ساعت چې زه تاسو اوس لګیا یم 10,000 کسان د غزا مړ کړي دي اسرائیل، او 10,000 کې 5,500 هغې کې ماشومان او ښځې دي، او دې کې هم زیات ماشومان دي. لیډرشپ څه ته وایي؟ ګورې یو بله خبره تاسو ته وکړم، اگر دې طرف نه اگر تاسو انډرسټینډ کوئ نو بیا یو بل طرف نه 2 ټکي ډېر اهمیت لري زموږ تعلیم کې. یو د انټایم انګریزي کې مونږ وایي، انټي وایي انټایم وایي، او بل د کاؤنټر. دا 2 ټکي دي. کاؤنټر مطلب دا دی چې یو سړی تاسو سره جنګیږي، تاسو هغه مړ کوئ، هغې پسې تاسو منډه وخئ. دا کاؤنټر شو. نو کاؤنټر ټیرریزم تاسو به اورېدلي که نه چې دهشتګرد منډه کوي او تاسو هغې پسې ورځئ. یو د انټي مطلب دا دی چې دهشتګرد راځي نو تاسو به ځان به ګارډ کوئ. ٹھیک شو کنه؟ نو دا کنډتار به تاسو کتلی، بهر ګارډز به ناست دي دی که نه، کس چې دی ټوپک نیولي بهر ولاړي، دا ټول انټي دی. نو یو انټي ټیرر شو مطلب تاسو ځان ګارډ کوئ، ځان حفاظت کوئ. او یو کاؤنټر ټیرر شو دهشتګرد پسې تلل. ٹھیک شو کنه؟ اوس یو ځل بیا وایم چې غزا کې چې کاؤنټر وشو هغه نه پس دا انټي کړي و دي ځان ګارډ کړي وو. دې ته پته نه وه چې دا یهودانو څومره طاقت دی، ټول دنیا هغې سره ولاړ دی. حالانکې دا ساعت چې کوم ظلم و ستم روان دی غزا کې هغه بالکل د کتو قابل نه دی. د نه مخکې یو ډپلومسي کول پکار و. ګورې یاد لرئ زه دا ساعت خبره تاسو ته وکړم، زما څو سټوډنټان دلته ناست دي، زه جذباتي سړی بالکل نه یم. مونږ خو انټرنیشنل ریلیشنز والا کانکریټ خبرې کوو. 10 کسان راځي، 10 کسانو دپاره 10 کسان به پیدا کوي چې هغې سره جنګ وکړو. مونږ دا وکړم چې ایمانی لحاظ سے میں سرشار اور بس 10 آدمی آئیں گے میں ایک بھی ان پہ کافی. داسې نه دی ښه، په ارام کښېنئ. مونږ په هغې یقین نه لرو. الحمدلله مسلمانان یو، خو دا دی چې زموږ تعلیم دا وایي چې 10 کسان راځي، 10 کسان به هغې دپاره به پیدا کوي. دا چې کوم غزا کې وشو دا ډېر زیات بدقسمتي ده چې کوم شی روان دی. لیکن هغې کې دا کتل پکار دی چې لیډرشپ کوالټي څه دا ولې شروع شو. یاد لرئ دا لیډرشپ کوالټیز دلته تاسو ته ښکاري، اصل کې همدغه څیزونه زموږ طرف ته میسینګ دي. اوس هغه طرف ته راځم چې زه دا بیلنس کم، هغه تنقیدي جایزه ده د پښتانو ځمکه. مونږ وایو چې میلنکولیک تھاټس څه دي؟ خفه یو چې دنیا کې چې ظلم ستم روان دي نه پښتانو سره کېږي. تاسو په مختلفه شاعري به م اورېدلي چې زما قصور دا دی چې زه پښتون یم، داسې دي که نه. هر څیز کې مونږ چې میلنکولیک بس دا زه خو چونکې پښتون پیدا شوم هر ظلم ستم ما سره کېږي. ګورې یاد لرئ دا زموږ یو ډېر پرټیکولر پولیټیکل پارټي ده، دا خیبر پښتونخوا، چې کم زمانه پورې هغې سیاسي طور حکومت کې نور راغلي که نه، دا مرکز نم خلک یېرېدې چې داسې نه چې دا بیل کي پښتونخوا، او هغې هم دا ویل چې نه چې دا خو دی خو ټول دښمنان ناست دي. سن 1988 کې اول ځل دی حکومت کې راغلل. چې حکومت کې راغلل اسلام آباد ته هم پته ولګېده چې مړه دا غداران نه دي، او همیشه دی غدار وې.
او دام ذمہ دار شو بیا غنا پس او بیا غنا پس او بیا غنا پس زبردست حکومت وکړو هیڅ چاته پته نه لګي چې څوک هر څه ټیک ټاک وشو تاسو ګورئ دی پښتونخوا کې پښتانو د حقوق د باره چې چا خبرې کولې هغې په مقابله کې مختلف بل پارټیانې اوچتې شو او تاسو ما هغې له ووټ ورکړل ګورئ دا چې کوم میلنکولیک تھاټس دي که نه چې بس زه مظلوم یم مجبور یم دې څیز نه ځان ساتل پکار دی دا سات یو بل چا دا خبره اختیاره کړې ده اکراس د بارډر افغانستان کې بس هغه وایي چې ظلم ستم ظلم شروع دی چې غزه کې دومره ظلم شروع نه دی چې څومره پاکستانیان زموږ کسانو سره کوي یو بل خبره وکړو چې 17 لاک پاکستان کې افغان مهاجر دي دا میډیا کې تاسو ګورئ او ما زما رور ناست دی د مومن شمس مومن تاسو به ماته سیکونډ کوي تاسو ماته به سپورټ کوي دي کې 17 لاک کسان دي میډیا کې پاکستاني میډیا او د بین الاقوامي ټول وایي چې پاکستان نه مهاجر وباسي داسې دي پاکستان نه مهاجر ریفیوجیز پاکستان چې دی هغه پاکستان وباسي افغانستان ته ګورئ دې 17 لاک کې ایلیګل ایمیګرینټس دي هغې تعداد 5 لاک دی مهاجر نه ایلیګل کسان چې کوم پاکستان کې مقیم دي 40 کالونه یا 3 کالونه هغه وباسو باقي 12 لک پاتې شو هغې کې 5 لک کسانو سره POR پروف آف ریزیډنس شته هغه په ښه په ارام ناست دي بالکل څه چا چیډ کړی نه دی هغې سره چیډ نه دی کړی صحیح ده 7 لک کسان هغه دي چې چا سره افغان سټیزنشپ کارډ دی هغه بالکل په ارام ناست دي ګورئ پاکستان نه څوک مهاجر نه لرې کوي هغه کسان موږ لرې کوو چې څوک ایلیګل دي دلته دې دواړو کې ډېر فرق دی مهاجر موږ نه وباسو موږ ایلیګل ایمیګرینټس وباسو اوس دا تپوس وکړئ چې دا دنیا کې چې دا ایلیګل ایمیګرینټس چا ساتلی دي ځان سره امریکا ساتلې ده یوروپا ساتلې ده هیڅ چا نه دي ساتلې دا ګرم ګرم هم پسې ګرځي چې دا تاسو ولې کوي دا ایلیګل ایمیګرینټس چې څومره ګوره دا چې کم دي خبرې کوي چې دي ټولو له تاسو ریفیوجي سټیټس ورکوي دا قانون نشته پاکستان کې چې ریفیوجي سټیټس ورکوي دغه قانون نشته چې ټیمپررلی به تاسو بدلته اوسېږي 40 کال 50 کال لیکن مونږ هغه سمزمون کا قانون ډیر زیات ټیکنیکالټیز کې نظم ډیر زیات تفصیل کې نظم هغه یو یونایټډ نیشنز والا قانون دی سن 51 کې پاس شوی دی 67 کې چې دی هغه پروتوکول هم راغلی دی چې چا هغه قانون ساين کړی دی هغه ریفیوجی سټیټس ورکول شي پاکستان هغه ساين نه دی کړی نو موږ سره ریفیوجیز نشي او هغه باوجود هم 1.7 میلیون خلک موجود دي او هغه کې 5 لاک چې دي ایلیګل دي هغه موږ وباسو هغه د وجه التسوي خلک جو خو پاکستان دا بس موږ جی غریب غرق تباہ برباد پاکستان چې دي موږ سره ظلمونه کوي ښه چلو ټیک شو کسان چرته دي دا سات پاکستان کې خو هغه بل ملکو تاسو له واپس رالل تاسو هغه ریفیوج کیمپونو کې موږ خپل خپل کورونو کې هغه ایلیګل کسان هم کورونو کې ناستو نو هلته اوسه پورې هغه چې دی هغه بایومیټریک دپاره نه اوسه پورې هغه کیمپونه خپل کسان کیمپونو کې پراته دي بایومیټریک انتظار کې چې جی اول به بایومیټریک کې بیا به تاسو په افغانستان کې به داخلېږي د پوینټ هم دا لکه زه د څه ویل څه غواړم زه دا وایم چې دا میلنکولیک تھاټس دي که نه ځان باندې ترس کول چې کله موږ دې نه وتي یو که نه بس موږ کامیاب شوي یو او دا سیز یو ځل بیا روان شوی دی دا تیر 4 کالونه یو ځل بیا زموږ منځ کې څو کسان راغلي دي چې بیا موږ ګورئ دې سیز نه ځان ساتئ دا موږ سره هېڅ ظلم ستم نه دی روان موږ زبردست مقابلې کې یو لاړ شئ تاسو کرکټ ټیم کې وګورئ پښتانه څومره زیات دي تاسو وګورئ ما لږ ساعت مخکې دا باسین صاحب سره ناست ما چې هغه فلانکي اینکر ګورئ پاکستان ټاپ اینکر فلانکي جینۍ ګورئ ټاپ جینۍ چې کوم نیوز وایي فلانکي بهترین چینل باندې وایي ما چې دا ټول پښتانه دي ګورئ کمپټنسي مقابله ده څوک هم دا تپوس نه کوي چې ستا بیکګراؤنډ څه دی ته زبردست کمال سړی بس راځه دا سیزونه چې کوم موږ کې انکلکیټ کېږي دا موږ ته نقصان رسوي او د وجه چې دی هغه لیډرشپ مس کېږي زه ایگزیکټلی یو ځل بیا هغه خبرې ته راځم چې کوم سیکنډ پارټ دی ما سره ټایم کم دی سیکنډ پارټ ته فورن راځم سټوډنټ پالیټکس دا سټوډنټس یونین بحال کېدل پکار دی که نه ګورئ سن 80 کې او سن 80 کې سټوډنټس یونین څنګه څه شکل کې موجود و نن تاسو لیډرشپ ګورئ
دا چې کوم نو لیډرشپ دی نن دا ټول هغه زمانې والا سټوډنټس لیډرز وو. نن بهترین لیډرز تاسو ته ملاو شوي د لیډرشپ. قومي اسمبلی کې ناست دي، صوبایي اسمبلی کې ناست دي، دا زبردست کسان دي. هغه نه پس بین شو. بین څه د وجې سټوډنټس یونین بین څه د وجې شو؟ هغه چې دلته جنګ جګړې یو بل سره لکه پنجاب یونیورسټۍ کې خو کسان مړ شوي وو، داسې اوس پنجاب یونیورسټۍ کې کسان مړ شوي وو، خپلو کې جنګېده او نو هغه د ماشومان هلکان چې دي ماشومان مړ کېدو نو هغه د وجې چې دی دا بین شو. تاسو یو بل ذهن کې لرئ چې زه چونکې مغرب کې ډېر زیات پاتې شوی یم، هلته هم سټوډنټس یونین دي. الیکشن کېږي، الیکشن وشي، کسان منتخب شي، کابینټ چې منتخب شي یو کال دپاره یونیورسټۍ هغې له چټي ورکړي. هغوی زبردست بهترین ښکلې دفترې دي د سټوډنټس یونین چې کوم څوک الیکټ شي که نه بهترین دفترې دي د هغې. هغې تنخواګانې دي 2,000 3,000 پاونډ تنخوا پر منت. بی دا خو د سټوډنټانو کارونه به کوي او هغې پروټوکول لکه چې کله هغه کانوکیشن کېږي منځ کې پریزیډنټ ناست دی، هغې سره خوا کې چې دی د سټوډنټس یونین پریزیډنټ ناست دی. دا خو ډېر غټ اونر خبره ده. نو هلته چې دی باقاعدګي سره الیکشن کېږي، مخکې چې دی فزیکل کېده، اوس چې دی دا آنلاین مونږ ووټونه اچول، دا لکه اوس مطلب دا دی چې 20-25 کالونه آنلاین اوس هلته چې دی ووټینګ کېږي او ښه زبردست چې دی هغه کار کوي. پاکستان کې چې دی سټوډنټس یونین اوسه پورې بحال نه دي. ګورې د سټوډنټس یونین بحال شي ینګ هلکانو کې دا لیډرز روزي. تاسو نن ګوري تاسو مختلف پارٹیانوں به کتلی چې جی پیپلز پارٹی چھوڑ دی، انہوں نے مسلم لیگ جوائن کر لی، مسلم لیگ چھوڑ دی، تحریک انصاف جوائن کر لی، انہوں نے تحریک انصاف چھوڑ. دا څوک دي؟ دا هغه خلک دي چې څوک سټوډنټس لیډرشپ کې نه پاتې شوي، چې څوک سټوډنټس دوران کې لیډر یو پارټي سره ونښلي که نه بس هغه سره همیشه دپاره هغې آیډنټټي جوړ شي که نه، چې لکه زه د پیپل پارټي یم، زه د ANP یم او هغه ډېره تاسو وګورئ ANP کې دومره ښکلي ښکلي لیډران دا اوس دي. صوابۍ کې دا سکندر عرفان یو لږ دی ډېره ښکلې هغه داسې دی چې بالکل خوځي نه. نو سم هاو دا لیډرشپ ډېر بهترین دا پکار دی چې دا سټوډنټس یونین بحال شي. سوال دا دی چې سټوډنټس یونین ولې نه بحال کېږي؟ تاسو وګورئ چې څومره سټوډنټان دلته ناست دي، پروفیسر صاحب ناست دي دلته. تاسو وګورئ سټوډنټس یونین اوس چې کله بحال نه دي ایلیګل ایډمیشنز دپاره ټولو نه اول هغه ګرځي لږ بل یونین سره لکه وړاندې لاندې باندې خبر وشي، یکدم جنګ وشي، جګړې وکړي، چې څوک فیصله کوي چې سټوډنټ یونین بحال کړي هغه دې خبرو نه ډسکریج شي. ګورې دا پکار نه دی چې دا ڈسکریج شي. 2 wrongs cannot make 1 right. مونږ هغه وایو که نه چې 2 غلطیاں ایک کو ٹھیک نہیں کر سکتی. یو خدا دې سټوډنټس یونین بحال کېږي نه، بل طرف ته چې دی غلط کارونه کوي، څه جنګ مونږ وشي، څه خبر وشي، نو هغه د وجه مونږ چې ډېر ښه دی چې دا بالکل بین کړي. دا بالکل غلط خبره ده. لیکن اعتماد هم پروډیوس کول دي که نه، بهرحال چې کله پورې اعتماد نه پیدا کېږي چېرته دا بحال کېدی شي. نو د دپاره ذمہوار هم د سټوډنټس یونین دا سټوډنټس یونین بحالېدو نه بحالېدو ذمہدار هم دغه د پولیټیکل چې کوم وینګز دي د سټوډنټان دا دي. دې ته پکار دی چې څنګه ما شروع کې تاسو ته خبر وکړو، فیصله کن، ټالرنس، برداشت، صبر، تمیز، طریقه، دا څیزونه پکار دي. اگر دا څیزونه تاسو کې نه چېرته بیا هغه کسان چې څوک دا سټوډنټس یونین بحالولی شي هغه چېرته دا مني. نو تاسو وګورئ زه هم سټوډنټ پاتې شوی دی یونیورسټۍ کې، اباسین صاحب هم پاتې شوي دی. مونږ هغه زمانه کې غوښته چې دا سټوډنټس یونین بحال شي. اوس پروفیسران شو چې کوم دا حالات ګورو مونږ چې دا به بحالو نو دې نه نور هم نقصان کېږي. نو پکار نه دی چې داسې مونږ ته چې کم لیډرشپ راشي داسې ښکلې صفا سوتره سټوډنټان میلاو شي، ډیسنټ کسان میلاو شي او هغه دا وینا وکړي چې مونږ سټوډنټانو د حقوق دپاره هغې چې کوم مقاصد دي دلته حاصلېدو دپاره هغې دپاره راغلي او تاسو سره مرسته کوو، فوراً دا څیز چې دی دا بحالېدی شي. لیکن بهرحال یاد لرئ تاسو دا چې کوم د ټرایبل یوتھ موومنټ کې زه ګورم دا کسان دا چې کله دا 2018 کې مرجر کېده د ټرایبل ایریاز، نو هغه زمانه کې دا هلکان ډېر ایکټیو وو او هغه نه پس دا هلکان ډېر زیات بره رالل. بره راتلو وجه څه وه؟ د دې اکټیویټي هغه زمانه کې ډېر کمال د دې رول
نو تاسو ګورئ دا سات دا به راځي او دا تاسو ګورئ دغه کسان چې کوم د ټرایبل یوت فورم کې دي دوی به ډېر اهم کردار به ادا کوي راتلونکي وخت کې او هغې وجه دا ده چې د دې چې کوم دا فاټا مرجر کې چې کوم اکټیو پارټیسپیشن هغه ډېر زیات بهترین وه زما آخري چې کوم پوینټ دا چې کوم ماته وینا وشو د لیډرشپ باره کې او خاص طور بیا د طلبه پالیټکس کې یا د دې سیاست کې هغه دا دی چې د وخت تقاضا ده لیډر کله هم د بغیر د تعلیم نشي جوړېدی او که څوک بغیر د تعلیم لیډر جوړ شوی دی تاسو ګورئ اوښ د پاسه ځان شرمولی دی هغې تاسو ته یاد دی هغه زمانه کې یو زموږ منسٹر په ٹی وی ناست ہو هغې نه جاوید چودھری سوال ہو کو جی یہ آپ کی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی پارٹی میں رشوت بہت زیادہ لی جاتی ہے کرپشن بہت ہوتی ہے نو هغه جواب کوي چې نہیں تو چودھری صاحب کیا ہمارا کرپشن پہ حق نہیں ہے لکه تاسو وګورئ که نه چې تعلیم کمې سړی اوښ د پاسه ځان شرموي او هغه رز نه والي تر ننه پورې دا شی چې د یو محاوره جوړه شوې داسې دی که چې جي محاوره جوړه شوې ده تاسو تعلق کتاب سره بالکل مات شوی دی تاسو وګورئ چې کوم سټوډنټان دلته ناست دي نوټس باندې تاسو گزاره کوي کتاب نه تاسو تعلق مات شوی دی ګورئ دلته نه کسان ناست دي هغه رایټرز دي لکه کتابونه دومره پړاو کړي دي چې اوس لیکل شروع کړه تاسو اوس نور دا پروفیسر صاحب ناست دی او دوی به تاسو ته وایي یقینو کې زه هغې ته ګورم هم نه چې دوی تاسو ته وایي چې اوس داسې موږ سره کسان دي چې چا پی ایچ ډي کړې ده او موږ ته شک دی چې هغې یو کتاب هم پوره نه دی ویلی او هغې پی ایچ ډي وکړو هغه ځان ته پته نشته څه وایي ګورئ تاسو کتاب سره تعلق جوړ کړئ ریډ اینډ ریډ تاسو څومره کسان یو ون بی آر د ادر که نه تاسو به ملک نه بهر بځئ ټرین اسټیشن ته ناست دی بس سټاپ کې ناست دی ایرپورټ ته ناست دی چې کوم ځای کې هم ناست دی که نه تاسو ته به دنیا خلک به ښکاري هغوی به کتاب نیولي لږ ساعت بس به هغه اناونسمنټ به وشي چې جي ستاسو جهاز دا ده یا ټرین ځي هغه کتاب به بند کړي بیګ کې واچي او بس روان شي عمر که ټول خلکو ماشومانو سره خپل کتابونه وي ماشومانو سره خپل ورکوټي کتابونه هغه هغې ته ناست دي ښه چې دا روان او دې نه پس دې دوران کې تاسو ګورئ یو کس به داسې چې هغه لایټونه ته ګوري هغه داسې ګوري یو جینۍ راځي هغې ته داسې برګ ګوري هغه ځای پورې رسي بیا هلته نه بل جینۍ ګوري هغه راوړي نو هغه پریشان غریب حال نه تپوس وکړئ یا خو عرب دی یا زموږ علاقې نه چېرته دی هغه غریب اوزګار ناست دی بلکل هغې کتاب سره نه لګي نو ویری امپورټنټ تھنګ لیډر always reads هغه همیشه څه نه څه به وایي هغې سره څه نه څه کتاب هغې خوب نشي کړی چې کله پورې هغه 2-3 پاڼې ونه وایي نو دا یو ډېر زیات اهم خبره ده چې لیډر چې څوک جوړېدل غواړي هغه ته پکار دی چې هغه سبق وایي تاسو لږ ساعت مخکې دا سلایډز وکتل دی زموږ غلی باسین صاحب دا چې کوم خبرې کولې دي مطلب دا خو ډېر زیات پوه سړی دی پکار دا دی چې دا څیزونه نه به اوس تېر شوي وي داسې دی که نه لک ایټ هیم هی از سټل ریډینګ سوچ وکړو اوسه پورې دی وایي سبق وایي ما سټوډنټان چې څومره هم ناست دي یقین وکړئ دا ممکنه نه ده چې دا مزه دې سره ملاو شم دې نه تپوس ونه کړم چې آج کل کیا پڑھ رہے ہو وچ مینس څه کم کتاب دی ستا سره څه پڑھے وایي فلان کې هغې کې دا ویلي دي نه جي هغه خو دا نه وي مطلب ته لا هغې پاڼه پورې نه یې رسېدلې هغې کې دا خبرې کېږي وی هیو ټو ریډ ګورئ چې کله دا خبره وکړم که نه بلکل یو منټ نور اخلم نیډلس ټو سے یو کتاب داسې دی چې هغې سره موږ ظلم شروع کړې ده بلکل هغې باندې شد بود باندې نه پوهېږو خو هغې پې هم وایو او رمضان په رمضان وایو مهرباني وکړئ پښتو کې دا کتاب وایي دې کې بلا تعلیم دی بلکې دا بنیاد دی اردو کې وایي انګریزي کې وایي قرآن انډرسټینډینګ زیات اهم دی موږ چې تلاوت کوو نو چې بس الله پاک د دې به موږ اجر راکړي اجر بله راکړي چې کله موږ په پوه یو د دې نو ځکه زه یم چې پښتو وي که اردو وي که انګریزي تاسو کتاب سره یو ځل بیا تعلق جوړ کړئ د دنیا امامت دا سات مهرباني وکړئ ومنئ تاسو وایئ چې یهود سره دی نو ومنئ چې یهود سره دی هغه ټیک دی
ګورې دومره شانتي دي ټول دنیا ځان پسې کړی دی ټول دنیا ته پته ده چې هغه ظلم کوي ټول دنیا هغې سره ظالم سره ولاړ دی ښه هسې خفه کېږئ ما دا هم ډېر امپورټنټ خبره ده چې داد به ورکوي ښه 1% د دنیا تعداد نه دی خو ټول دنیا ځان سره کړی ده ظلم کې تاسو وګورئ اگر تاسو مغرب ته وایئ چې امامت هغه سره دی تپوس وکړئ کتاب څومره هلته لیکل کېږي سر جي بسن صاحب لیکل کېږي کتاب هلته او بیا ویل کېږي تاسو راشئ زموږ طرف ته یونیورسټیانو ته راشئ زموږ پروفیسرانو تپوس وکړئ څومره کتابونه لیکي تاسو سټوډنټانو تپوس وکړئ چې څومره کتابونه دي وایي د تعلق کتاب سره پیدا کول ډېر اهم دی when you read تاسو چې کله ریډ کوئ تاسو به لیډر جوړ شي ډېر خوشحال یم چې نن سټیج باندې کسان داسې ناست دي چې هغه رایټرز هم دي د شمس مومن ته وګورئ د عباسین صاحب ته وګورئ خانزیب صاحب دی دا اوس وګورئ رایټر خانزیب صاحب دا رایټرز دي دلته دا ډېره غټه خبره ده چې دلته رایټرز دي او ریډرز هم دي ولې زه په خپل پیژنم دا دواړه کسان دوه کسان خو زه پیژنم چې ریډرز هم دي نو دا چې کوم ما صفات بیان کړي د لیډرز یاد لرئ هغې کې ټولو نه ټاپ خبره دا ده چې لیډر از ا ګډ ریډر چې کله ریډر هغه ښیي هی ویل مطلب دا دی چې بس ستاسو کار وشو تاسو واقعي لیډر جوړ شوئ فار یور اټینشن تھینک یو سو مچ